هو دغه شی دی دې دا ترجمه خو زده کوي لکه ګوره د انسان دپاره حیوان ناطق دا ماهیت دی حقیقت دی ولې ما دا حیوان ناطق هغه شی دی به چې په ده سره هو دا انسان به الشیء دا انسان هو دا انسان دی دین دا تکرار ختم کا دا الشیء نو مراد انسان دی د ونم انسان دی د ون درې وار راغلی څه وکړې څنګه دا ما هغه دی به چې په ده سره حیوان ناطق سره الشیء دا انسان هو دا انسان دی دغه انسان دا انسان چې دی دا د ده په وجه دی ولې دا اجزای ترکیبي نه دي او الانتفاع د جزء ضمن انتفاع د کل رنی او مجموعه د اجزا واپس شي نه پوهېږي وسو دا لا تلقى يقال سوال وکړه چې دا خو چې خالق د شی چې فاعل د شی چې دی یو شی پیدا کوي جوړوي دا خو په هغه مساغل شو دا شی په هغه سره شی نه او هغه حقیقت د شی کو فاعل د شی روایت کړي فاعل د شی تاسو باندې سوال ته وګورئ دا لپاسه ایوبی حاشیه ده ښا دلته غاړه د لیکل دلته ده دې حاشیه دي یو د ایوبی حاشیه ده دې کې دقه من دا کشف ورکړل ګوره تعریف قولي المائد ما بشيء منقوص تردن اوري څنګه تردن یعنی مانع نه دخول د غیر نه غیر پکې داخلي کې څوک به داخلي ترد دا چې مانع نه منعا څوک به داخلي لانه صادق على عله الفاعليه ولي وما هذا انها ليست بماهيه عله فاعل ماهيه شيء ده لان العله الفاعليه يصدق عليها انها سبب تکبا ما به کې باسره سبب ده هغه سبب ده اوري لانها سبب لان الفاعل مؤثر صدق وكل مؤثر سبب هو شيء بيجي اوري لان الفاعل مؤثر وكل مؤثر سبب دا صغرا كبرى شوخه ها ما تقول تعریف د چی کې او صادق پس شو نن تر تاسو ګورځ تاسو خبرې کوم ښا دې خبرې ته بغوږ دی د 8 نمبر حاشیه ته تاسو ګورئ لکشانتی چې د عبارتونو سره بیا مطالعه چې کوئی به پوهیږي په اور لا يقال سلك لي هذا صادق النظائر ان يكون الباء في قولي ما به للسببيه هذا چا او ضمیران چا راځي دي هو دي شیطان ما به شی هو ظاهر خدای د جباس او بيدا او دا هو او ثاني او اول دوه دي الشيء تراجي دي دغه سره چې ذو حقیقت ده ذو حقیقتين ده اور کناو نفل معنى الامر الذي لك حيوان ناطق ها امر ده بسببه بسبب ده حيوان ناطق معنی الشيء ذلك الشيء ما چې استاد ته وي دغه شی امداد دا ذکر ده د پوجا خان اعتراض شو ولا شك انه يصدق على العله السشة ولي لان الانسان مثلا انما يسوي انسان تمام جميع ما اداو بسبب الفاعل ايه دې چې متمایز ګرځیدل د نور موجوداتونه اور دې چې انسان ګرځیدل متمایز د جميع معادانه یاد ما ته ګور دا انسان چې انسان ګرځیدل او متمایز ګرځیدل د ګټې نه د دیوال نه د خر نه د چا نه د بقر نه ټول متمایز ګرځیدل سبب څه دی هغه فاعل دی اور بسبب الفاعل وايجاده اياه چې هغه پیدا کړی دی ضرورت ان المعدوم لا يكون انسان اما ته ګوره د فاعل چلو چې د موجود شو کنه نو ځکه د نور نه جدا شو او معدوم چې دی کنه انساني لول د فاعل په وجه د عدم انسانیت شو دا انسان چې د دې عدم نه وجود تر اوس نو چار اوس دا
دا فاعل دا علت فاعلی کنه دا انسان چې د آدم نه رابیل کو او وجود ولا ورکو نو دا د چا په وجه ده د دې فاعل علت فاعلی په وجه باندې ده ان لا يكون انسان بل لا يكون ممتازا من غيره چې شی موجود نه وي د دې وجه اعدام ټول یو حقیقت اعدام څه دی شیخ نه کنه پای کینو چې انسان نو بقر نو چې نو ټول یو شی ادا جدا کړه شو دی وګورئ وګوره دا تمایز هم د وجود په وجه راغی تمایز د شا پر راغی لما تقرر ان لا تمایز في المعدومات ده المعدومات کې تمایز نشته فيلزم ان تكون العله فعل ماهد لمعلومات وبعد لا اعتراضها نن خپوه ها شو سره چې خپوه وس وګورئ وای سل ټکه د زرګر یو ټک د انګر تاسو به دې جواب باندې په پوه کوئ اوري دا د دې خپل متن نقلا شي خپل شرح نقلا شي دغه عبدالحکیم ته واپس لاړ شي 9 نمبر ته هنا تاسو 9 نمبر سوي لأن نقول دا سوال ځکه مکو چې موږ وایو الفاعل ما به الشيء موجود ما به ګور فاعل دی ته چې شی دا هغه په وجه باندې موجود شو متقله أي الفاعل ما بسببه الشيء موجود في الخارج وذلك إما يكون أثر الفاعل هغه بیا غبل د شاقیانو دغه جنگ دی چې دا دغه چې دی اتصاف د ماهیت بالوجود وي اثر د جعل د جاهل دا ده که اثر د جاهل نفسي ماهیت ده او نه دا غدرونو ته کنه سواء كان اثر د فاعل نفسي ماهیتي ترجمه مذهب ده د شاقیانو او دا عقل تبعه اثر د جهل نفس ماهیت ده دا وجود بیا د غیر منتزع قدر ده سره عقل ته وجود را منتزع کوي اثر د فاعل څو ده نفس ماهیت ده درجه مذهب ده د شاقیانو خلوي کنه وذلك مستدمن الاستتباع ضوء الشمس او څنګه چې ضوء په شمس ورپسې چې ماهیت پیدا کو دا وجود پسې دې ورپسې شو لکه څنګه چې دا ضوء په چا پسې ورپسې ده وای کنه په شمس پسې یار چې ضوء یې بلا شمس بلا ضوء وي نو دې مستتبع ده سو دا شمس ضوء نه سو شمس مستتبع ده طلب د تابعداري د چا کوي د ضوء کوي ضوء تابع ده او مستتبع څوک ده شمس وای چې زما ضوء تبعي طلب د تابعداري کوي ما پسې را پسې شه اول عقل ينتزع منه الوجود او د دین عقل وجود را منتزع کوي ويصفها به او دغه ماهیت موصوف کوي به په دی وجود سره حاشیه نه نو نمبر حاشیه کې لګایم ښا کنه على ما قال او دا چا مذهب د چا اثر د جان نفس ماهیت ده فلو على ما قال الشاقيون وغير دين چې قائل جماعيات مجعول دي چې نفس ماهیت مجعول دي فإنهم ذاقوا جماعيات هي أثر المرتب على تأثير الفاعل دا شو دا کنه او یا لګلا شو اما بل راغی دا مسکه پیدا د دې ست تفصیل لاسي اما بل نه د دوه درې کرخي رستو اما بأن يكون أثر الفاعل ماهیت باعتبار الوجود نفس ماهیت نه ده ماهیت ده په اعتبار د شاسه وای کنه وجود پوښ کنه بأن يكون أثر الفاعل ماهيت باعتبار الوجود لا من حيث نفسها ولا من حيث كونها تلك الملازم المشايين او دا چا مذهب ده د دې من تعبیر ته بسوم کړو په اتصاف د ماهیت سره بالوجود اثر د جار څوک دا اتصاف ده موږ دا ویلو کنه حدیث نه چرست ولر شي کنه اوس دا ټول حاشیه پرې د دوی حاشیه ماته اتصاف ده کنه د دې حاشیه په دې اخر کې دا 10 ټکي چې ده د دې نه دوه کرخه مخکې ګورئ وړي کرخه دي کنه سړي یال د دوه وړي کرخه فعلا کله تقدیرین ودل دې 10 ټکي نه شاته یو دوه کرخه مخکې سره ګورئ وړه کرخه دا وړه سره په دوه تقدیرو اثر د فاعل څوک شو وای ګوره جی
هغه اثر د فاعل الشيء الموجود في الخارج. فاعل چې اثر وکي نو شی د عدم نه د معدومیت نه موجودیت فی الخارج ترش. ها خبره بل خبره اما بنفسه لکه مذهب د شاقیانو ده، و اما باعتبار الوجود لکه مذهب د چا ده د مشایخ. انتهاله او بیا موږ ته حق ثابت مې حق مسلک د چا ده په دې دوانو کې کنه او مذهب د شاقیانو موږ ثابت کړو. بیا ګوره دا خبره د څه وی شله دلته په دې دوه مذهبونو کې تفصیل کړل نو اخر کې دا شو اثر د فاعل خدا شو. اما یې دي چل کوي ستاره د پوس کوم اسی خپل ځین دا وایي دا انسان د نشته کوي ولې دا حیوان ناطقون چې ده دا انسان د نشته کوي. انسان خو پیدا ده خو چې موږ دا لټون کوو چې د کې دن نه سي نو دن چې موږ لاړو نو حیوان ناطق بیا موږ دې د ماهیت دا نه چې د حیوان ناطق انسان نو ده پیدا اصلا ته پوس کوم دې کې عینیت ته کنه ده هرڅه طالب پوهیږي نه هغه وکی دی وته څه ته وایي انسان حیوان ناطق کې فرق شته اجمال او تفصیل فرق ده نور څه خو نشته کنه. نو دا کې دې چې شی خپل ځان موجود کی هغه د عدم نه چې وجود تر اوسه زوغو که مذهب د شاقیان ولا که مذهب د چاله هو موجود فی الخارج کو نو یعنی دا غیب بل طرف عدم او دا حیوان ناطق د پاره د انسان بل طرف عدم نه کو کشف الحقیقت ده. یاره ته چې د حیوان ناطق وې حقیقت خو د جوړ ده خو اول نشته خو اجمال انسان ده او تفصیل ده نو دا تفصیل د وجود ورکړي څو کاجی لټونو کو چې د نقشه د کار کو نو د وجود ورکو خو موږ ته پته ولګي چې د پکې ته پکې څو غیره ته یا لیت چې دیو دا ټکټ ویلې ما به شی وو ها ما ينكشف به څه شي هغه شی چې منکشف کېږي په هغه سره څو ها ما فی الشی په شي کې چې دن دې هغه په اختیار شي دا تعریف زما د رشید احمد د دولي کې د انسان ما به ها ما ينكشف به ما فی الشی ها چې باغې سره چې په دې شیز کې دن نسدي هغه په تاسو منکشف څه ویل انکشاف پکې وایي نو هغه وجود ورکول به نشي خو انکشاف بشي نو اثر د حقیقت څوک دی انکشاف دی د حقیقت چې څه دی دا خبره زما ایسته کې دا به دی کې ډېر عمر مې لولې چې طالبان زه څنګه پوهېږم دلته خو دې 10 نمبر ته به لګلاړ شئ ها ورګه هغه لأن نقول کې جواب نه دی لو هغه سوال ته سوال شلته 10 نمبر ته زو د شرح ته لاړ شئ حشي نفس حشي الخياري ثلاث شيء يقال هذا صادم علة الفائدة ثم دقنا ثم سنوي لا يقال لا لأن نقول الفاعل ما به شيء موجود تشو كنا ضمن ما هو يقال الفاعل كار شو شيء ده موجود كو ده موجود مقابل سو معدوم ده معدوميتنا وجود تراويز كني نبو تشو او لا دا وش ما کم شی له کم تعریف د ماهیت کړل دا نه دی غره لا ما به الشيء ذلك الشيء نه دا چې دا شی په دغه شی شو دغه شی په څو دغه شی په دغه شی شو دغه شی په دې نه معنی کې شی د مخکې نشته او دغه شی شو یعنی دغه ذاتیات ور دې کې فرق دی اول څو ما به شيء موجود څه مطلب مخکې معدوم یا د وجنه وجود تراله او دلته څه ما به ګوره ما نه لکه دا لا دا اوري دا فاعل دا نه ده بلکې دا حقیقت ده لا څه مطلب فاعل دغه ده نه دا نه ده دا دوم یعنی دا حقیقت ده شی خبر نه پوهیږي دا وش کوم دا فاعل تعریف نه ده دا د حقیقت تعریف ده هغه سره ما هغه شی حیوان ناطق به چې به حیوان ناطق سره الشیء دینه معلومی کې شی شته کنه مستقل دغه ټکی زده کوي الشیء دغه شی چې دی الف لام عادل ده
دا چا چې تعریف زکوما دغه شی نشته کنه نو دا اوس چې دا ذالک شی دا شی چې دغه شی دی دا د چا د ارزیاتو نه د ذاتیاتو نه د خپل اجزاو نه دی د ارزیاتو نه جوړه نو شی شته نو چې شی شته نو فاعل ته ورته نه شفاعل د خوش دا شی مخکې نو دې د مخکې نشته نو خبره ځان پوهه لول دې کې ځان خلو وای نو چې لوی رسو بیا پوښه بیا ګورو 10 تلاټ شي 10 کې شوی لا ما بشيء يعني ليس اثر الفاعل كون الشيء ذلك الشيء بل سره بلکې دا اثر نفس ماهیت مې موجود او واما كون دا وش کار د ماهیت ده كون د ماهیت فليس بجعل الجاهل دا بجال د جاهل سره ده ها ضرورت لا بين الشيء ونفسه پته ستوي چې د دې شی او د حیوان انسان او د حیوانات منځ کې فرق شته د فاعل جوړ دی شي تا خو به شی د خپل ځان فاعل شي شی بس شي فرق د حیوان ناطقون د انسان سره اجمال او تفصیل دی که اجمال نه وي انسانن وای او که تفصیل نه وي سوای یو شی دی نو دې له وجود ورکی دا خو د انسان په خپل وجود ورکی اوري کنه اوري ځکه وای حتی یوسف تسوی بینهما جعلن د دې دوه منځ کې جعل کې دي شي د دې ماهیت او د دې شی ترمنځ جعل راته شي چې جاهل شي بل مجعول شي ولې لازم بشي کون د شی جاهل لنفسه اوري اما عدم التمايز في المعدومات فانما هو في الخارج لا في انفسها فان الماهيات متمايز بعض عن بعض في هذا ينفصل بس دغه خبر شنو په دوه غانو بزنتنو ٹھیک شو دغه زید لا ما به شيء او زل او ما تصل دي خبره ما به شيء یعنی ما لبي کې شی د مخ کې نشته دا خاص شی چې دی کنه دا فاعل نه دی چې دا خاص شی ته څنګه وای چې او دغه شی ګرځي اخو ته بیا جوړ نه کړو شیخ د مخ کې نشته دا د ماهیت تعریف دی ما به الشيء دا ما حقیقت څه ته ماهیت به چې په دې حقیقت سره الشيء دا شی چې د مخ کې نشته دا شته ولې ما الف لام د شی څخه الشيء موجود تر وي او الف لام بیا دې نه دا خاص شی کنه ځکه ته د مطلق شی تعریف کې کو چې د شی تعریف بګه معین شی د انسان ذالک الشی دا شی چې ګرځیدل دا ولې دا شی دی خپل ذاتیات خپل څه دی وجنه اذ الماهیه ليست بجعل صوت دا په جعل د جاهل سره نه ده اوره کنه اوره دا دلته دی ایوبی حاشیه ته بیا لاړ شي دغه ځای کې ایوبی حاشیه نه اخر د کرخنه بار ده ونه قلت ده التزوي دي من ذكر اذ ليس بجاهل اذ الماء ليست بيان لقرينه كون الباء غير سببيه يعني ليس المراد بقول ما بالشيء هو في تعريف الماء انه بسببه يكون الشيء موجودا تاخذ فاعل تعريف ده لان الماهيه ما صدق دلته عبارت څه کم ده دې خیالي پرته زړه غوته تبرې زدا بس د دین وسبانه وایو ها بس دغه شو کنه الته ماهیت په جال د جاهل سره نه ده ها اوري او د دویم نمبر ایوبی ته ګوره دلته دوه ایوبیان دي دویم ته ګوره بجای جاهلین لانه لا يدخل في الشيء بينه وبين ماهيته مغايره دلته مغايره شته ازیدا جال د جاهل څنګه نشته چې ته مغایر شته اوس به تاسو نه یره د انسان او د حیواناتو کې مغایر شته دا خبره کوي نه بجاهل لانه لا يتبين في الشيء بينه وبين ماهيته مغايره حتى جعله جاهل تلك الماهيه چې ما یو جاهل دغه ماهیت کو وانما يتصور هغه دا ماهیت پیدا کړو دا شی پیدا کړل یره دا جاهل دا ماهیت پیدا کړي کو شی پیدا کړي چې شی پیدا کړي نو شی په خپل د ماهیت نوم دی اوري ماهیت ته ځان له جاهل نه ځکه اذ الماهیت ليست بجاهل جاهل ودلته ماهیت په جاهل ته جاهل سره
کو شی په جال د جایز سره خو شی شو خدا خو زه تفصیل لټول چې دنه ته کې سړي هلکه دا ګاډه ده پوښي دا ګاډه یو چا جوړ کړل بیا دا ګاډه څنګه جوړ انجن دی ټیرونه دي دنه پکې سیزونه دي قسم قسم هغه اجزا دي یو روان چې سره جوړي بل روان چې سره جوړي نو دا خبر شو اذ المایت ليس بجاهل ځکه په جال د جایز سره مایت کو نفس شي وای کنه یار نو دی وای بینما دی وای نو حتی جعلوا جن تلك انما تصير بعد وجودها دا ماهیت تصور چې کینو بعد د وجود نه وکړي ماهیت پکړه راټای یاره انسان شته کنه ځکه تاسو کې ماهیت سره دا ماهیت دا طلب چې کینو بعد د وجود نشي نه وکړي فاعل خپل کار کړي شی به موجود کړي اوس د دنه د کیسې دي دا به تعالی ماهیت را لټای چې ماهیت دا ده كل خبر ان سبب بعد وجودها بانه الجاي يزال موجودا پوښې به داسې پر دا ډېر دی ها دې کې به قلار لګي چې خو ځو ټول هوا شي بدلته وي تاسو به له بده پويږي کنه نه سي بده